بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو بدی سبق کې منګ رټول نه لاول کتاب طهارت کې طهارت ته طهارت دای مبارک خبره کړو. بیا دا خبره کړو چې طهارت دا ولې پټي ټول فقہ کې د ټول نمک طهارت ولې ذکر کیږي. طهارت لغوي معنی او اصطلاحي معنی چې دوه قسمونه دي عام ویلو. او بیا طهارت پس سره اصلي کې په مای مطلق سره نمای مطلق 15 قسمونه او قسمونه د ذکر کړو. بیا موږ په دې پسې هغه اوبا چې بای سره طهارت اصليږي او هغه اوبا چې بای سره طهارت او پاکواله نه اصليږي دا غي 15 قسمونه. اولنې قسم سو طاهر مطهر غیر مکروه چې یو په خپل پاکون کې بل لرا هم پاکون کې خو مکروه نه وي او دا هغه وبدي چې د مای مطلق وای سور دوی مای مطلق. دویم قسم وبا طاهر مطهر مکروه چې په خپل پاک وي او بل لرا هم پاکون کې لیکن مکروه وي او دا کمی وبدي دا قسم وبوي چې چا چوټه کړی دي چې چرګي چوټه کړی یا پښو چوټه کړی یا هغه مرغۍ چې هغه نورې مرغۍ ماتي هغه ایا مار نو پدې موږ ویلو ک نورې اوبوي جو بیا پدې اوبو سره او داس کول مکروه تنزیهی دي غسل کول سره مکروه تنزیهی دي او ک نورې وبني جو بیا خیر به په دغه باندې دغه کې بیا په سم مکروه نه دي. دریم قسم د اوبو هغه چې کم ته لګي طاهر لیکن په مطهر دی او کنه په دې کې شک واقع شو. ادا کم قسم وبدي چې چا خر جوړه کړی یا خچر جوړه کړی نو دې موږ ادا کړو چې لدی حکم دار چې په دغه وبوي او نور نه وي نو بیا به انسان او دس پوم کوي ته مونږ بوم کوي کله د دغه خدا کله او دس مخ کوي جوم سیرا او کله ته مونږ مخ کوي جوم سیرا پوه شو باندې دا درې ویل شو. بیا غوونه نسی کنای کو بیا ګندګي ظاهر شي او ګندګي ظاهر شي ګندګي ظاهر نجس ته او بیا ورستو روان ده. نن سبق کې سلورم قسم وایو. سلورم قسم د اوبو ده طاهر غیر مطهر. طاهر غیر مطهر طاهر معنی دا چې بخپل باندې پاکي وي خو بل را پاکونګي نه مطلب دا کداغه اوبا پجامو باندې ولګیدلې یا په وجود باندې ولګیدلې نه وجود نه بل ما زګي پوه خو بل را پاکونګي دي دا کمی وبدي نه دا مای مستعمل دي مای مستعمل ما اوبوته مستعمل استعمال کړل شي. مای مستعمل هغه اوبوته وای چې هغه په غسل لپاره یا د اودس لپاره استعمال شي خو کله چې هغه د دې سره بیا د سیدري شي او یا په نیت د ثواب باندې دا استعمال کړي یعنی کمی اوبه چې د اودس لپاره استعمال شي خو اودس په دوه قسمه ده په درې قسمه ده. یو ها اودس چې د بیا اودس او د اودس کوي یو د چې یو اودس شته خو د راشه ما خو سار اودس کړو اوس د مسبقین د مانځ ټیم نو اودس مې روغ ده خو چې د ثواب را تخمه لو شي جو بیا اودس وکي پوه شو به باندې او یو د اودس ته چې د اودس کوي د اودس روغ ده خو اسی د اخوال لپاره اودس کوي اسی د اخوال لپاره چې ګرمینه نو راشه اودس وکا یا ګرمینه جو راشه غسل وکا پوه شو یا هغه او دس یا غسل غلط د دې لپاره کوي چې بل ته طریقه خي لکه زه تاسو ته د او دس کول طریقه خیمه او زما او دس روغ ده زما او دس سره روغ ده او دغه اوبه ما استعمال کړل د او دس لپاره نو ما مستعمل به کوم اوبه وایو چې هغه اوبه چې هغه سره غسل شوی یا هغه سره او دس شوی خو هغه کس چې هغه لاولې غسل نه یا او دس نه غسل نه او دسه یو دغه اوبه چې کوم استعمال شي د ته ما مستعمل وای او یا پنیت د ثواب باندې یو انسان او دس کوي پنیت د ثواب باندې کوي یعنی یو پره او دس جوړ دی خدای وای چې دا او دس می ډیر وخت شوی دی نو چې دا او دس بیا تازه کما د ثواب د پاره د سره پاره نو دی دا اوبه چې کوم استعمال شي دا ما مستعمل دي ته سر دوی لکه دغه اوبا چې تا په او دس کړه ده تا په غسل کړه او دغه اوبا چاته داري وشولې یا دغه اوبو چې لنده لکه د چا په کپړو باندې ولګېدلې یا د چا په وجود باندې ولګېدلې نو وجود نه بیل مازه کیږي خپل باندې پاکي دي
خو بل نه خو دې څه نشي کولای چې لا پاسه دلې ګیا ما اودس کوم او تعالی تعالی نه لاسونه نیولې او زماره دی اودس نه چې کم دا او بد کیږي او ته د الله لاسونه او ته بزن پوری بږي دا مې مستعمل دي پوه او کوز د یو کسو چې دا اودس وکړو او اودس د دنه مخکې نه جوړو او ثواب د بارم نه کړه خو دوی ګرمي نه راسي اودس کومه د اخوال لپاره کړو نو دغه ما مستعمل نه دي لکه زه د اخوال لپاره اودس کوم لاندې پیتا اودس جوړه جدا او به استعمالول شي پوه شو دې باندې یا دا چې اودس چاته اودس چاته او بدی من دغه او به نه داسې کیږي دا ته اوستا مخکې نه اودس جوړل او دا اوبه ته د مستانو وروسته بل کس استعمالي دا صحیح ده یو خو جوټه شي وي وبي لکه ما په کوزه کې اوبه راوغستلې په نیمه کوزه باندې مې اودس وکړو او نیمه پاتې شوې نه نیمه خو پاکې دي په دې باندې غوته کولی شي خو ما مستعمل څه ته وایي چې د وجود نه جدا شي د وجود نه څه شي لکه ما په دې باندې خپل وجود وینځو او بیا زما د وجود نه تویري او دا د لاندې لوغې کې قو دی یا ورته بل څه شي کې قو دی او دغه اوبه ته بیا استعماله پوه شئ لکه لاسونه تا وینځل او په لاسلونی کې دا یا په لګن کې دا اودس وکړو او عقد لګن دا په دې باندې اوس بل یو کس اودس کوي نو کله به کولای شي کچر ستاره مکه نه اودس جوړو او صرف د اقوال لپاره د اودس یا غسل کړو یا د مکه د اودس جوړو او بل چا د طریقه خودل او دغه اودس تکو نو دغه او بیا بل انسان استعمالول شي خو کپه دی باندې د خپل اودس جوړ کړو بیا د سید ځان لري کړو یا غسل په دبل لازم او غسل د ځان لري کړو په دې باندې بیا لوی بیا د سید ځان لري کړو یا د ثواب د پاره په دې باندې دس کړو نو دغه او بیا بل انسان شي استعمالولای په دې باندې پوه شئ نو دا او به طاهر دي خو متطهر نه دي طاهر دي خو متطهر نه دي طاهر څه مطلب دی کداغه او دا چا په جامو باندې ولګي دي یا دا چا په بدن اسخا کیږي نو لکه اوس ګوره یو انسان دی د اودس کوي کنه نو د غوځان لا اودس کوي لکه بل مقصد او په زور باندې راځي نو د مقصد چې کوم وبو لګي نو دا اخواته ملګری په جامو باندې یا دا په وجود باندې ولګي نو دا وجود او جامې نه بیل مازه کیږي پرې پوښتنه تاسو دا وایي به زو مخکې القسم الرابع سلورم قسم د اوبو طاهر غیر مطهر چې هغه اوبه په خپل باندې پاکي وي خو بل را پاکونکي نه وي دا کوم اوبه دي وهو الماء المستعمل دا اوبه دي چې کوم استعمال کړی شوی ماء مستعمل څه ته وایي په خپل تعریف کوي وانه طاهر دا ماء مستعمل دا پاکي دي هغه اوبه چې استعمال کړی شوی دا سری پاکي دي ولکنه غیر مطهر لکن دا بل را پاکونکي نه دي لا يصح به توضؤ او دس کول په دې سره صحیح نه دي وز دا ماء مستعمل څه ته وایي تعریف کوي والماء المستعمل او ماء مستعمل هو الماء الذي دا هغه اوبدي استعمل في الوضوء چې استعمال کړی شي په اودس کې ته څه لګوري زیرا خپل کتاب ټول نه ګوري ستا کتاب ستا پنسل کم دی پین کم دی ته پسې لیکل کې نو په پین لیکه په هر څه لیکه او سبب نه سبق وروما چې یو طرف ته بل طرف ته ګورن په دې خو کار نه کیږي والماء الذي دا هغه اوبدي استعمل في الوضوء چې استعمال کړل شي په اودس کې او الغسل یا پس کې په غسل کې د سره لپاره د دوه مطلبونو لپاره یو لرفع حدث د بیا اودس لري کول لپاره لرفع حدث څه معنی ده او لقربتين یا سره لپاره د ثواب لپاره چې یا خو د اوبه استعمال کی د ثواب لپاره او یا د اوبه استعمال کی د بیا اودس لري کول لپاره د ثواب د پاره دې بس مثال وي وای کل وضوء علی الوضوء بنیه الثواب لکه یو اودس د دې انسان موجود دی خو دې په لپاسه بل اودس کوي په نیت د ثواب باندې چیرې ثواب به ډیرو شي چې راشه د اودس تازه کا پوه شئ دی وای فان توضأ بالماء متوضئ پس کچ دې اودس کوونکی په اوبو باندې اودس وکړو کچته اودس وکړو په اوبو باندې اودس کوونکی لتحصيل البروده د یخوالي حاصلولو لپاره د یخوالی حاصلولو لپاره او لتعلیم الوضوء یا دا اودس د خودو د ورچ بل ته اودس خیراغي لپاره نو لم يكن الماء مستعملا نو دا لم يكن الماء مستعملا نو دا وبو مستعمل نه ګرځي دا وبو مستعملو
الګه پوه شو به معنی وې کا د وبو معنی سړی د اخوالي لپاره او دس کو یې بل چا طریقه خو له خوشت پکې دا چې مخکې نه او دس سره جوړ کما کې نه او دس نو جوړو او بیا خلکو ته تعلیم دا او دس ورکو نو بیا به هم دا او به مستعملي سبيږي پوه شو دا خبره کوي وان توزع بالماء محدث کچرتا او دس کو بوبو سره بیا او دس سړي محدث سمانه نه لتحصيل البروده د اخوال حاصلولو د پاره او لتعليم الوضوء یا دا او دس د از د کول لپاره بل ته د او دس د تعلیم ورکول لپاره نو صغار الماء مستعمل بیا به او بس ګری مستعمل نو څه مطلب شوې کدا یخوال لپاره د او دس کوي او یا چاته تعلیم دا او دس ور کوي نو کله دې سړي په خپل باندې او دس وو جو بیا دا او به مستعمل نه ګرځي او په خپل باندې او دس نو او نو بیا به دا او بس ګرځي مستعمل وې دا او به کله مستعمل ګرځي نو دای خبره کوي ويصير الماء مستعملا او ګرځي بدا او با مستعمل یعنی استعمال کړی شي اذا استعمل کړي استعمال کړی شي وانفصل عن جسد المتوضي او المغتسل او یا او لري شي دا او با جدا شي دا او با د بدن د او دس کون کینا یا د بدن د غسل کون کینا مغتسل معنا غسل کون کې متوضي معنا او دس کون کې پورا لیدا وګورئ ورته بیا القسم الرابع سلورم قسم د اوبو طاهر غیر مطهر چې دا په خپل باندې پاکي دي او بل نه دي پاکونکي او ول ماء المستعمل دا او بل چې استعمال کړی شوی فانه طاهر بشکدا پاکي وي ولكنه غیر مطهر لیکن دا او بنوي بل نه پاکونکي لا يصح به التوضؤ صحیح نه پر سره او دس کول والماء المستعمل ما مستعمل کمی وبدي والماء الذي دا وبدي استعمل چې استعمال کړل شي په الوضوء په او دس کې او الغسل یا په غسل کې لرفع حدثين دا بیا او دسې لري کول د پاره او لقربت یا ثواب د پاره کل وضوء على الوضوء بنيه الثواب لکه یو او دس باندې بل او دس کول په نیت د ثواب سره فان توزع بالماء متوزئ پس کچته او دس کو بو سره او دس کون کی لتحصيل البروده د اخوالي حاصلولو د پاره او لتعليم الوضوء یا د او دس د از د کولو د پاره لم يكن الماء مستعملا نو نه بغرد دا او به استعمال کړی شي وان توزع بالماء محدث کچرت او دس کو په دی بو سره بیا او دس سړي لتحصيل البروده د اخوالي حاصلولو د پاره او لتعليم الوضوء یا د او دس د از د کولو د پاره نصار الماء مستعملا نوببا مستعمل ګرځي ويصير الماء مستعملا او ګرځي بدا اوبا مستعمل اذا استعمل کله چې استعمال کړل شي وانفصل عن جسد المتوضي او المغتسل او دا اوب جدا شي د جسم د او دس کون کی او د جسم د غسل کون کی دا هغه پوه شوي یاد بشرته وای هو